اوس موبایل رالو جمع خو ډیره لوی ذکر تلاوت دار سے ختم کا موبایل کې ولګي ټکا ټوکا ټکا ټوکا منځ لاړ ذکر لاړ تلاوت لاړ دا انګریز لګیا دی مونږ دې په خپل ایمان ویریږو الله تعالی انسان ډیر ښکلی پیدا کړی دی باقی به دې بیا په خپل کردار ځان نور ښکلی کوي مور پلار رانه ناراضه الله رسول رانه ناراض دنیا غرق آخرت غرق د خلکو د خندا د خپلو پردو د خندا د غټو وړو د خندا در په دره باندې والله که په دې تېره ځوانۍ باندې زه پوه شویم که په لار یم چې وی پوډري اخواشه او آیسي اخواشه نن دا زنده ثبوت دی کم بچې چې نشې تماشې کوي دې بار په نشو تماشو کې مستی او مور ټوله شپه په کټ کې ناستي او تاسو یقین وکئ چې دا بدعمله بچې د شپې ناوخته راشي که نه او دې دروازه وټکي د ده ښځه به ودوي د ده بچي به ودوي د ده رور او خور به ودوي او د ده په ړومبي ټک باندې به د ده کټ نه مور راپاسي واله زما بچې رالو شستا دماغ په کار نه کوي په خور به شک کې په مور به شک کې په پلار به شک کې په رور به شک کې نو ولې موږ دا کار وکړو وای بلبله پاسو خطا ټوپک په لاسو خطا مورې نارې که چې پرتوګې پټېدار دی او دا لا څنګه یار دی مورې وای په پردو کوڅو کې پیالی خرڅئ او زوی جینۍ د لاسه ونیسي چې دا مې معشوقه ده سلامونه د دیني کرامات کې عزت حالات واقعیت الله تعالی انسان ډیر ښکلی پیدا کړی دی باقی به دې بیا په خپل کردار ځان نور ښکلی کوي زموږ پیغمبر علیه السلام چې و هغه تبلیغ ډیر کم کړی و خو هغه په اخلاقو باندې خلک مسلمانان کړي وو د هغه اخلاق داسې وو چې هر سړي به د هغه اخلاقو ته کته نو کافر به خود مسلمانېدو نو بیا مونږ د هغه امتیان یو او بیا مونږ د هر چا نه غوره ګرځېدلي وو نو مونږ له پکار دی چې مونږ دا ژوند په خپله خشته کړو دا ژوند د نشو دپاره نه دی رالی دا ژوند د تعلیم دپاره رالی دی انسان وایي چې زه ښه تعلیم وکړم هم دیني تعلیم او هم دنیایي تعلیم په دې باندې بیا زه مخکې ځم نو زه به مخکې خلکو ته څه ویم چې زه نشي کوم نه به راله څوک لور خور راکوي نه په معاشره کې اوږه په اوږه چا سره ودرېدی شو نو دا ژوند خشته کوي دا نشي چې دي دا مونږ دا غیر مذهبي دي دی مونږ دپاره راپاس کوي چې یاره دی تباه شي نو ولې مونږ ژوند تباه کړو ژوند به ښکلی کوو او دا آیس خو یو داسې شی دی چې دا سپاینل کارډ دا رجیږي بیا دا دله ختموي نو چې ستا سپاینل کارډ پښتو کې ورته د ملا تیر وایي چې دا دې ختم شي ستا دماغ پې کار نه کوي په خور به شک کې په مور به شک کې په پلار به شک کې په رور به شک کې نو ولې مونږ دا کار وکړو ښکلی ژوند تېر کوي خشته خشته انسانان یئ او ښکلي ښکلي بندیان یئ نو دا ژوند ښکلی کوي ښه انشاءالله دې نه بعد به دا شی نه کوو صحیح ده د خیره 5 وخته مونځ او دس به کوو مشر ته به د مشر په نظر ګورو کشر ته به د کشر په نظر ګورو نو مونږ به ډېر مخکې شو همدغسې به کوو که نه ستاسو ډېره مننه ستاسو قیمتي وخت مونږ له راکړو او مونږ ته کېناستئ او زموږ دا 2-3 خبرې مو اورېدې نو الله تعالی په دواړه جهانه کامیاب کا
ډېره مننه سردار صاحب امیر صاحب زموږ د غبل ملګری امیر صاحب خو ماشاءالله بار بار راځي ما خو د وخت کې هم ویډیو بل خبرونه کې چې الحمدلله د دې په سیاست باندې ډېر خلک تبلیغ ته لاړه کاغه تاسو شي میل زګوري او کاغه خلک چې هغې نه مور او پلار کرکه کوي نو الحمدلله د امیر صاحب په سیاست باندې الله پاک هغې تبلیغ ته چا 4 میاشتو لګولې چا 40 ورځو لګولې او څوک سي روزه کې دي یو جهان مننه ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی د انسانیت په کار شي سړی سردار بلبل صاحب د طرف محتاج نه دی ما ته ډېر خلک یاره کمنټس وکړي یاره ته مطلب ووایي چې تاسو ډرامو والا راغواړئ نو بھائی دې معاشره کې مطلب د دې خلکو ډېر غټ عزت دی ځکه چې مونږ خاندو زموږ په مخ اول خندانه پیدا کېږي بھائی مونږ خو نفرتونه دومره والو مونږ خو بغض کینې دومره والو ځکه خو چې پښتانه یو نو بیا یو پښتون راپاس کړي مونږ خاندئ نو مونږ به څه کې هغه نفرت کو نه بھائی هغه له مونږ ډاډ ورکو ځکه چې دې خلکو په سیاست باندې دي پښتو ډرامې څومره جوړې کړې دي زموږ په مخ باندې خندا پیدا شوې ده نو بھائی مونږ به دې سپورټ کو او ځان ته ورانځ کو دي له مینه محبت ورکو سردار بلبل صاحب سره زما مخکې یو په د دې یو ډرامې شوټ وکړو زه ورغلم ما ورسره وړوکې غوندې ملاقات کړی نو ما ته ډېر زیات عزت را کړی یو جهان مننه وپړه کوي سردار بلبل صاحب دې ګرانو کتونکو پښتنو خبرې خو زموږ ډېرې زیات دي زه به سردار بلبل صاحب له یو وړوکې غوندې رزلټ ورکوم چې د تېرو 100 کالو دغسې سلیم کارخانو کې پروت و په هره نشه مطلع و 3 کال یې مور سره ملاقات نو کړی الحمدلله د سلیم ژوند دلته څنګه دی سلیم صاحب ته هم راشه او یو داسې ماشوم سویل بچی لږ پاسه یار دی سنټرو کې انګلیش ضرور دی چې مونږ یې زده کړو سیکنا سکانه وکړو ځکه چې مونږ بیا بهر ځو بهر زمونږ ته کي لږ د ماشومانو د ځوانانو سره لږ غونته انګلیش ووایه یار Yes sir. How are you? How is the weather? How is your going life? What is your name? What is your father name? What is your country name? What is your religion? Who is our creator? Who is our holy prophet? Front English La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ماشاءالله ماشاءالله ځان ته لازم وبړګو یار کینه بچي سردار صاحب یو جهاد مننه بالکل تاسو په کال باندې خبرو کوي بالکل ګرانو کتونکو امیر صاحب خو بھائی زموږ دپاره الحمدلله داسې دی چې زموږ خلاص دی بھائی دې سنټر ته یو خپل سنټر ویلی او چې کوم ځای کې د دین کار کېږي الحمدلله امیر صاحب به هلته قدم ایښی او امیر صاحب همدغه وینا ده بھائی چې دا فضول یا مطلب لوفرتوب شو یا مطلب خلکو سره کېناسته پاسېده شوه چې د هغې د وجې مونږ نشه کې مطلع کېږو هغه خلک پرېږدئ تبلیغ ټایپ ته راشي الحمدلله کاشف فلفل فاونډیشن چې څنګه تبلیغ صاحب ته راغلی دی او د ډېرو ځوانانو زندګي الله پاک چینج کا او کاشف فلفل فاونډیشن پې کار وکړو ډېره مینه مننه هلکه سردار صاحب راغلی دی پېژنې خو مې لو ورسره زرداد بلبل صاحب څوک پیژني ټول یې پیژني هغه به پښتون نه وي چې څوک یې نه پیژني امیر صاحب دا خبره دې واپس واخله ښه زه یم هغه به پښتون نه وي چې سردار بلبل صاحب به پیژني نه جی جی لږ داسې وایي سردار بلبل صاحب د ستا ژوند څنګه و مطلب د تېرو 100 کالو داسې کارخانو کې تا ژوند تېرولو اوس زندګي څنګه شوه شکر الحمدلله اوس خو خوشحالي و خپل زندګي مو پیژنم مونځ اودس هم شروع کړو د مور پلار قدر عزت را سره پیدا شو د خپلې ځوانۍ قدر را سره پیدا شو مخکې چې مونږ کومه زندګي تېره کړې ده قسم په خدای که سیکنډ زندګي باندې پوه شوي یو او چې کاشف فلفل فاونډیشن ته رالو مونږ ته قدم په قدم د غلطۍ احساس کېږي تېر شوي ژوند پسې ډېر خفه یو مور پلار رانه ناراضه الله رسول ناراض دنیا غرق آخرت غرق د خلکو د خندا د خپلو پردو د خندا د غټو وړو د خندا در په در باندې والله که په دې تېره ځوانۍ باندې زه پوه شوی یم چېرته د ژوند تېرولو چېرته به پروت وي په کارخانو کې کارخانو کې د 100 کالو به داسې پروت وي 3 نیم کاله مې تېر کړه د مور مخ مې نه لیدلې او کاشف فلفل فاونډیشن ته زما د ځان قرباني ورکولی شم باید د ځان قرباني بلبل صاحب تاسو یو خبره دې ته وکړه چې شک شوبه به یې ردې بدې به یې مور خور بېزتي به یې دې ځوان ته څه پیغام ورکړې دې ځوان ته لکه دا د دې نورو ځوانانو ته هم دا پیغام دی د ده دا زندګي دی ته پیغام دی چې ګوره یو ډیرانونو باندې پروت کارخانو کې که په لار یې هم ځي پوډري اخواشه
او آیسی خواشه نن دا زنده ثبوت دی چې دا دې ثبوت ته دی دا ټول ځوانان وګوري چې یاره مه کوئ دا نشي دا ژوند خشته ژوند دی او دا به مونږ خشته کوو نو الله دې تعالی نوره زندګي هم درکړي او انشاءالله چې دلته نه فارغ شي ډایرکټ 4 میاشتو له لاړ شه چې الله دې ژوند نور هم ښکلی کړي ماشاءالله ماشاءالله او تاسو به انشاءالله ځئ که نه 4 میاشتو لاړ ودرېږي ورته اوچت کوئ ټول لاسونه اوچت کوئ ماشاءالله انشاءالله الله تعالی به هم ژوند نور هم سردار صاحب لږ داسې راشه داسې لږ راشه سردار صاحب سر واده کوي څوک به ځئ انشاءالله الله تعالی به هم دا ژوند نور هم خشته کړي ولې د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې او دا هغه د طریقو لاندې ژوند تېروله دا که مونږ په لار هم ځو دا به عبادت کې راځي خو چې په طریقه د پیغمبر علیه السلام ځو د الله حکمونه منل او د پیغمبر علیه السلام په طریقه ژوند تېرول دا د دواړو جهانو کامیابي ده او انشاءالله کوو به خیري خوښ هم نه ده چې لکه مو خاندئ که څنګه د ځوانانو سردار صاحب خو زمونږ هیرو دی ځکه وختي امیر صاحب یو خبره کوي سردار صاحب څوک پیژني نو ما وویل چې هغه پښتون مني چې سردار صاحب باندې پیژني بھائی دی خو ماشاءالله د هر پښتون په مخ باندې خندا پیدا کړې ده کینې بچو تاسو نو خوښ هم ده چې لږ وخاندئ سردار صاحب د ویشانه راشه سردار صاحب نه دا یو ډایلاګ به ورته ویلمه دا زموږ د جهانګیر یو فلم وای بلبله پاس وخته ټوپک په لاس وخته مورې نارې که چې پرتوګې پټېدار دی او دا لا څنګه یار دی مورې وای په پردو کوڅو کې پیالی خرڅوي او زوی جینۍ د لاسه ونیسي چې دا مې معشوقه ده نو د خپلې غریبۍ نه شرمېږي او غټ غټ کارونه کوي دا مونږ دپاره هم یو نصیحت دی لکه چې مونږ د ځان د پاسه کار کوو نو په هغې به شرمېږو نو دا آیس چې دی دا د انګریزانو دپاره دا به یې جنګ کې فوجیانو له ورکوله چې یاره دی پې جنګونه وکړي خو زه خو بیا به هغه خبره وکړم چې کافر لګیا دی مسلمان په موبایلو هم تباه کوي هغه اپشنونه یې پکې راوویسته مخکې به حجره وه مشر به حجرې ته رادن نه شو کشران به ټول ودرېده مشر به سر ته کېناستو کشران به لنګې ته صوفه راله مشر کشر یې ختم کو پکې موبایل رالو اواز به لکه چې صوفه نه وه بانګ ټایم به شو ټول به مشر به یې وپاڅېدو ټول به ورپسې مانځله پاڅېده اوس موبایل رالو جمع خو ډېره لږ ذکر تلاوت دا هر څه ختم کړه موبایل کې به لګې ټکه ټوکه ټکه ټوکه مونځ لاړ ذکر لاړ تلاوت لاړ د انګریز لګیا دی مونږ دې په خپل ایمان ویریږو خپل ایمان به مونږ راکابو کوو انګریز به نه فالو کوو که انګریز مونږ فالو کو به بیا دواړه جهانه تباه دي او که مونږ پیغمبر علیه السلام فالو کو نو زمونږ دواړه جهانه کامیاب دي همدغسې به کوو ستاسو د ټولو یو جهان مننه قربان شم سردار صاحب کېنې بالکل بالکل ګرانو کتونکو سردار بلبل صاحب الحمدلله یو ښه پیغام ورکو یو ښه میسج ورکو خو زه به هم دته په مخ لږه خندا پیدا کوم قربان لږه شعري ډایلاګ وای زه په هوا باندې چکرې وهم د مور دیدن پسې نظرې وهم زه په هوا باندې چکرې وهم د مور دیدن پسې نظرې وهم کاشف الفرشن دومره مسکمه زه بار به هر غر سره ډغرې وهم نبی جانا سردار صاحب دې ډېره شکریه مننه چې مونږ ته رالو دا خوږې خوږې خبرې او هغه یې وکړو نو ستا ډېره مننه یو شعر د ورته زما طرف نه هم ډالۍ وي وایي زړه سمندر ساته پروا مه کوه هر څنګه وخت په زندګۍ کې راځي زمونږ ځواني د سرو لمبو ځواني ده په مونږ خو مرګ هم په ځوانۍ کې راځي په مونږ خو مرګ هم د ځوانۍ راځي یو جهاد منې د ټولو ځوانانو او سردار صاحب له ورکې مبارکي وایي مبارک شه او د څه مبارک شه بھائی دا تاسو له پته ده که نه د څه مبارک شه سردار صاحب داسې اخلاق دي چې یو مورکۍ خپله لور راوسته او سردار صاحب ته وی چې وایي دا ما تاله درکه نو دا خوله هم بلا ده هم کلا ده که سردار صاحب زه منم
چې کت نه وړوکی دی خو الحمدلله اخلاق یې ډېر غټ دي وپړه کوي لاسونه ډېر مبارک شه دا خو ماته اوس رایا شو ډېر مبارک شه ستاسو دغه اخلاقو باندې الله مې عزت وکړه الله مې عزت وکړه قدرمن شئ وېده نه شوي ده ښه وپړه کوي لاسونه بیا هم یو وارې ډېره مننه ښه د باد اوسئ الله تعالی دې ستاسو هم دقه شانتي ودونه وکړي چې مور پلار هم خوشحاله شي او په ښکلي حالات کې مور پلار له لاړ شئ نو به څونه خوشحالېږي او چې په داسې حالاتونو کې وای نو هغوی به چا سره مخ نه شو لغولی چا سره بې خبره نه شو کولی چې دا زما بچی دی او چې اوس په داسې حالات کې ورشئ د هر څه پرېږدئ ښایسته ښکلي حالات کې نو به په فخر وای په ویاړ به وای چې او دا زما بچی دی نو ژوند ښایسته کوي ماشاءالله خیر کوم دا کاشف فلفل فاونډیشن نه دی دا به تا ته مونږ درکوو ځکه چې دلته به مونږ تبلیغ ټیپ کوو نور به فالو کوو رسول الله سلم بای تاسو به دلته راځو دې ماشومانو له به مستقبل تاسو ورکوي او الله به ورکوي بای اوس مایک تا سره دی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بس زما خو دا یو خبره ده خو زه تاسو ته د زړه دا خبره کومه چې قسم په الله چې دلته راشم تاسو ته ګورم زما دا زړه جاړي دا زړه مې جاړي چې خدایه دې کې داسې ملګري شته چې د هغوی کور کې تورسرې ناستې دي د هغوی بیبیانې دي د هغوی بچي دي واړه او داسې میندې چې مور خو په هغه بچي باندې ډېره زیاته خفه کېږي کم بچی چې بدعملي کم بچی چې نشې تماشې کوي دې بار په نشو تماشو کې مستي او مور ټوله شپه په کټ کې ناستې او تاسو یقین وکئ چې دا بدعمله بچی د شپې ناوخته راشي که نه او دې دروازه وټکوي د ده ښځه به ودوي د ده بچي به ودوي د ده ورور او خور به ودوي او د ده په ړومبي ټک باندې به د ده کټ نه مور راپاسي واله زما بچی رالو نو زه چې دلته راشم نو زه یقین وکړه چې زه ډېر د زړه د درد نه راځم زه تاو ته ګورم تاو ته دعاګانې کوم دا اوس مونږ جماعت کې وو سیروزه کې وو په دې میړو کلي کې سیروزه ده زرداد بلبل صاحب را سرې دی نور ملګري م را سرې دي او دې دپاره تاسو له راځو چې تاو ته څه نه څه احساس وشي څه نه څه او تاسو لږ وخاندئ تاسو لږ فکرمند کوئ یقین وکړه بلبل صاحب داسې خبرې وکړي چې قسم دې زه هم فکرمند کړم او ما دې ملګري ته ووایم ډېر فنکاران دلته راغل چې څنګه بلبل صاحب تاسو ته څنګه ښکلي انداز سره خبرې وکړي داسې زه هم یو ملګري به هم نه کړي نو بار تر څو پورې زما ژوند دی ما ته هم دعاګانې کوي زه خپل هم بیمار یم د شوګر مریض یم ډېر های لیول کې شوګر مې دی بلډ پریشر مې دی خو صرف ستاسو دا مینه مې دلته راکاږي ستاسو دیدن له ستاسو زیارت ته او ستاسو خیرخواهۍ دلته راځم او الحمدلله کاشف به په دې سنټر کې چې څنګه طریقې سره ستاسو تربیت کېږي الا ماشاءالله که داسې بل سنټر کې کېږي به نورو هم ډېرو کې دا نه ویم ډېرو سنټرو کې به کېږي خو الحمدلله دلته ستاسو چهرې داسې نوراني چهرې او تاو ته دلته دومره مینه میلاویږي دومره تاو ته چې کم دی ښکلې کسان راځي او دلته ستاسو څنګه تربیت کېږي دا تاسو ټولو ته پته ده پته ده تاسو کې داسې یو کس شته چې او زه دلته خفه یم ټول خوشحالي دا صرف د تربیت خبره ده او دلته نه ډېر ملګري لاړل او واپس چې کم دی بیا هم خوشحالۍ سره راغلي دي ملاقات ته راغلي دي او بل ستاسو دلته جسماني تربیت سره الحمدلله دلته یو روحاني تربیت هم لګیا دی کېږي ستاسو دا جذبي دي چې بهی مونږ به ځو انشاءالله د الله دین محنت به کوو د الله په لاره کې به ځو او بل ګوره دا څومره انګلیش چې تاسو دلته یاد کړو که نه په دې 2 میاشتو کې په دې 3 میاشتو کې دومره تاسو په کال کې هم بار نشو یادولی دلته تاسو سره روزانه چې کم دی د دې خبرې مذاکرې کېږي دا صرف الحمدلله د دې کس د دې کاشف صاحب د برکته او دا رونه ولاړ دي کیمرې لاس کې دا د دې یو برکته او دا څومره سیکورټري والي د دې د محنت د برکته او دلته کم علما کرام راځي کم ډاکټران حضرات راځي دا د هغوی د محنت د برکته دا الحمدلله تاسو ته دا خواږه ملاوي نو ټول ان شاء الله عزم او اراده وکړي چې دلته نه به د خیر سره مونږ چې کله ځو چې کله ښه شو وخت هم پوره شي نو مونږ به هغه کسان راولو کم چې دې نشه کې هغه یخته دي او دې سنټر ته به څه په مینه محبت سره او څه طریقې سره به دلته راولو ان شاء الله د ټولو دا خوښه ده که نه الله هم دنیا او آخرت ښایسته کړه او دې سنټر والا دپاره کاشف بهي دپاره د ده ټول کورنۍ دپاره د دې آل اولاد دپاره تاسو ټول به انشاءالله دعاګانې کوئ خوښ هم ده د خیر سره الله هم خوشحاله زه به خیر کې یو خبره وکړم چې دلته یو ماته فنکار هم راځي دلته یو ماته عالم هم راځي دلته یوه معاشرې غوندې معاشرې کې چې کم خلک پاتې کېږي هر سړی به دلته راځي خو زموږ یو سوچ دی ژوند کې هغه ټایم د کار شي چې کله مونږ دا لاره راکړو چې د انسانیت په کار شي نو مونږ به انسانیت کې هر چاته مینه ورکړو د کاشف فلفل فاونډیشن ګیټ
هر چا دپاره کولو دی که هغه به غریب دی یتیم دی بېوسه دی او بېکوره دی که هغه مطلب نشه کې ککړ دی الحمدلله د کاشف فلفل فاونډیشن ګیټ ورته کولو دی راتلی شي که هغه ډونر دی او دې خلکو سره مرسته او تعاون او کومت کول غواړي نو بای کاشف دی نه دې خلکو له خپل راشو خپل ورسره ودرېږي الله تعالی خوشحاله کامیاب ساته چې دا کومې کانټیکټ نمبر دی ول انفارمیشن وکړي معلومات وکړي انکوایري وکړي د هغې باوجود خپل مریض راوستی شي او دلته یې جمع کولی شي یو جهان مننه الله حافظ